السلام علیکم. اویرنس میسج دی د کنسټیپیشن په باره کې، د هډې په باره کې، د ډېر کسان وایي چې زموږ هډه سخت دی. په دې باندې ما مخکې یو ویډیو کړې وه او بیا هم کسان وایي چې یاره موږ په دې باندې ویډیو وکړه. زیاتره پیشنټ د دې راځي چې اکثر هډه سخت وي، یاره په سر باندې مو بوج دی یا مثال داسې نور سان سمپټمز راته دغه کړي. نو د دې باره کې یو څو خبره دلته کومه چې د کومو کسانو چې یا چې مشران دي یا چې مثال داسې میل دي فیمیل دي خېټه سختېږي، نو د دې دپاره دوی یو قسم ټیبلټس استعمالوي، ورته سیروپ هم ورته استعمالوي، ډراپس هم ورته استعمالوي. دوی ته لومړی دا پکار چې دوی سبزي استعمال شو، د سبزي استعمال ډېر زیات کوي. کوم چې دا دغه راځي دا سبزي شوه، سبزي ویجیټیبلز چې کوم دي. بل دا غټ خوراک ته دی دا غنم روټۍ چې کوم دا د معده زیاتره کوي که نه، نو دې مثال غنم روټۍ استعمالوي، نو دا د چاڼکۍ نه، دا دغسې استعمالوي. غټ خوراک ته کوي، مطلب لکه اوس جوار روټۍ شوه، نو دا غټ خوراک دی که نه، نو غټ خوراک دوی کوي. دې سره هم دا دغه کېږي، سیټ کېږي ورسره. بل چې کوم ډپریشن مریضان دي، زیاتره ډپریشن کوم چې سوجونه کوي ډېر زیاته، یا مثال داسې یو ځای کې سوج بل شان یو شان سوج بل شان سوج، نو دې سره هم زیاتر خېټه سختېږي. نو کوشش کوئ چې دا سوجونه موجونه بل د خفګان مفګان دې سره هم خېټه سختېږي. صحیح ده. نو تاسو چې کوم ویجیټیبلز دي، کوم سبزیانې دي، د دې استعمال ډېر زیات کوئ. بل د اوبو استعمال، اوس خو دا د اوړي روان دی، نو کوشش کوئ چې د اوبو استعمال چې څومره کولی شئ نو دومره ښه ده. زه هر یو ویډیو کې چې د اوبو استعمال چې څومره کولی شئ نو ښه ده. بل سبزي استعمالوي، کوشش کوئ دې لپاره یو قسم ګولۍ میلاویږي، بایلکس په نوم باندې میلاویږي. بایلکس هر یو سټور کې میلاویږي، نو هغه راولي، هغه ورته استعمالوي. خیر د شپې چې د کېږي یو ګولۍ ورسره استعمالوي، او بیا هم ډاکټر په مشورې سره دوی استعمالوي. خیر ډاکټر ته لاړ شئ، چیک اپ وکړئ، د هغې حساب سره تاسو ته ټبلېټس وغیره درکړي، او هسې بې څه دوایانې مه استعمالوئ. او که څومره سبزي استعمالوئ یا مثال داسې اوبه استعمال چې څومره ډېر وي، سوجونه خفګانونه دا نه وي، نو بیا به تاسو دغه مسله بیا نه راځي. بل تاسو چې کوم دی نو یو عادت کونه جوړ کړئ. واشروم ته تاسو ځئ نو یو عادت کونه جوړ کړئ. اکثر کسان وایي چې یاره مونږ په ورځ کې یو پېره ځو واشروم ته ځم، یا مثال 2 ورځې پس ځم. نو کوشش کوئ چې تاسو ځان داسې عادت کړئ که نه چې لکه په ورځ کې 2 پېرې تاسو ځان واشروم ته رسوئ، ځان به اټینډ کوئ. دا نه چې مثال خو زه خو ما خو سهار مثال تللی وم، ماښام مونږ ته نه راځي، یو څلی لاړ شو، نو ځان عادت کړئ، په مزه مزه به ورور عادت شي. نو بیا چې ستاسو هغه سیسټم چې کوم دی دا به عادت شي، نو بیا به ستاسو خېټه هم نه سختېږي. تاسو چې څومره مثال دې ته صبر کوئ چې یاره زه به ماته متیازې راځي، نو بیا به زه واشروم ته ځم، نو په دې کې ټیم تېرېږي، تاسو نه هېرېږي. بیا کوم دغه مواد چې کوم دي، دغه دا د ډکه غټه کلمه چې کوم دی، په دې کې دا ټیم د ټیمه کلکېږي، دا دې نه اوبه راکاږي، نو وخت سره دا نور هم کلکېږي، نو بیا به تاسو ته ډېر غټ تکلیف وي. اکثر بیا د بواسیرو شکار شي، بیا مثال چې کلسترول پاس کوي، نو بیا هغې سره اکثر بیا بلیډینګ کېږي، بیا ترې وینه ځي. نو کوشش کوئ چې دې باندې ځان عادت کړئ. تاسو واشروم ته ځئ نو 2 پېرې په ورځ کې ځئ، سهار هم ځئ، ماښام هم ځئ. که درځي نه درځي، ځان عادت داسې ساتئ، نو بیا به ستاسو دغه مسایل بالکل نه راځي. صحیح شو. او دا ویډیو چې کوم ده نو زیاتره ملګرو سره شیر کړئ، د صدقه جاریه په دغه باندې دا شیر کړئ چې نور خلکو ته د دې نه فایده ورسي. زیاتره زه پښتو کې دغه کومه. بیا هم که مثال چاته څه قسمه ټاپک باندې دغه وي، څه قسمه بیمارۍ باندې دغه کول وي، نو ما ته بیا تاسو میسج کولی شئ، نو زه به تاسو ته کمنټ کې ما ته ووایه، نو هغه حساب سره به تاسو ته بیا زه ویډیو جوړوم. د الله په امان.